دې تپوس کوي چې د جنازې مونځ په جهر جایز دی او که نه؟ نه، د جنازې مونځ به بالکل پټ کوي. مونږ خو بیا دی کې د امامانو په منځ کې څه لږ ډېر اختلاف شته، خو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب د جنازې مونځ 4 تکبیره دي او نیت دی. اول به نیت وکړي او د هغې نه پس به بیا تکبیر به ووایي، بیا به ثنا ووایي، د ثنا نه پس بیا بل تکبیر ووایي، بیا په نبی علیہ السلام درود شریف ووایي، د هغې نه پس بل تکبیر به ووایي او هغه دعا به وکړي اللهم اغفر لحینا یا د ماشوم دپاره، بیا بل تکبیر به ووایي او سلام به وګرځئ. دا بغیر د تکبیرونو نه نور ټول هر څه به په پټه وایي. او که یو سړي له اسم نه ورځي که نه، صرف نیت دی وکړي، په اړه کې چې مراولي چې د جنازې مونځ کوم، په خولې څه ونه وایي او دا 4 تکبیره ووایي او سلام وګرځي، بس دا هم کافي ده، جنازې وشوه. زمونږ خلک د جنازې چې راشي تکبیر ته شوي ځان له ودرېږي، که تکبیر نیمته شوي دی د جنازه کې ودرېږي او د امام سره د تکبیرونه ووایي الله اکبر، بیا دې ورسره بل ووایي الله اکبر. هغه دوه ته شوي دي چې امام کله سلام ګرځوي د هغې نه مخکې د هغه دوه ووایي الله اکبر الله اکبر، سلام دې وګرځوي، بس جنازه وشوه. دې دویم وایي چې یو سړی د مسلمان رور یا رشتہ دار سره 3 ورځو نه زیات خبرې ونه کړي، او سړی مړ شي، جهنمي به یې که نه؟ نه، جهنمي خو نه دی، خو ګناه وګټله، توبه دې وباسي. د 3 ورځو نه زیات اروا نه کول دا ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې د 3 ورځو نه یو مسلمان سره زیات اروا نه مه کوه. که څه دیني مسله وه، د دینی مسله کې لکه یو سړی د دین بې عزتي کړې ده یا د شریعت پسې سسپکه ویلې ده او تا هغه له زور ورکې او د 3 ورځو نه زیات هم ورسره بیا اروا نه کې، نو خیر دی کولی شي. او که سړی مړ شو تا ورسره بې ځایه د 3 ورځو نه زیات اروا نه کړې ده، نو توبه وباسه. ښځه او سړی چې په لاره ځي نو خاوند به په شریعت کې مخ ښځې نه مخکې دی او که ښځه به ترې مخکې ځي؟ هغوی ناشنا تپوس کړی چې څنګه یې خوښه یي. دې زمانه کې خو ښځه مخکې سړی وروسته وي او ماشوم د سړي په اوږه یي. خبره لیډي مخکې وي او لیډه وروسته وي او ماشوم یې په اوږه کړي او پیډر کې به د لاپې بیل منډلي. الاوړې ده خبره، داسې لازمه خبره نه ده. که ښځه مخکې او که سړی مخکې، د پردې خیال دې ساتي. ښځه دې بې پردې نه پرېږدي او په پرده کې دې ځان سره بوځي. نو که یو ځای دواړه رواني او که سړی مخکې وي او که ښځه مخکې، خو داسې به نه کوي چې ښځه دکان کې دکاندار سره سودا کوي او دی ولا په موټر کې ماشوم ساتي. نه، قصه به نه کوي. دکاندار له به یوازې سودا له نه پرېږدي، ګوره سودا خو دې ولا سړی رالی. حدیثو کې خود صله رحمه وی دغه راغلی چې قطع کوي بنا حکم رشتہ دار کی شرعی پردہ نہ کئی، سود خور دے، حرام خور دے، فحشکارے کے مبتلا دے، بالکل دسرا تعلق قطع کا زورن والا ورکا فتا کی دا دمر سخت گناہون دی اسی وسر خپل غم خادی کوا و دیر نزدیت تل تل وسر مکوا. اگا حرام خور دی، سود خور دی، بے پردگی کئی، اگا بستا بچو تا دا گناہ تیرا منتقل شي. نو که تا غله زورنه کې د زورنې په بنیاد ورسره روانه کې نو بالکل ورسره کولی شي. او لاول خو یې پوه که وایي دا ګناهونه مه کوه، پوه یې که نصیحت ورته وکړه، که نه سمیږي
نو بیا ته ځان ساته. او باقي صله رحمي دې ته نه و چې سړی خلکو کور دي کور دی وقرار وخت ناستی نه په غم خاده کې خیر دی که ته ولا خدمت له ورځې ورځه والا. خو که بې پردګي کوي نو بیا بې پردګي ځان د هغې د زنانو نه ساته یا خپلې زنانه بیا مه ورپرېږده. که څوک دا وایي چې الله ته چې ستا د لوی شان په خاطر ستا د مخ د تجلو په خاطر زما دعا قبول کړه، بالکل د الله لوی شان دی او د الله د ذات ډېر لوی تجلیات دي. د الله داسې مخ نشته لکه زمونږ د مخ بشه، خو قرآن حکیم کې ځان له الله مخ ثابت کړی دی، خو داسې مخ نه لکه زمونږ، دا الله د شان سره مناسب. نو که څوک یا الله ستا د لوی شان په خاطر ستا د علم په خاطر ستا د قدرت په خاطر ستا د ښکلي مخ په خاطر زما دعا قبوله کا، دا جیز دي، څه ګناه پکې نشته، بلکې ښه خبره ده. او دا شته دی د الله په لار کې د یو منځ ثواب یو کم 50 کروڑه. بالکل که څوک علم پسې وځي یا که څوک جهاد لځي، که څوک تبلیغ لځي، که څوک حج لځي، که څوک عمرې لځي، د ټولو سفرونو کې که د حج سفر دی، که د عمرې سفر دی، که د تبلیغ دی او که د علم سفر دی، په دې که د جهاد سفر دی، په دې ټولو کې د یو منځ ثواب یو کم 50 کروڑه دی. دا یو زنانه د قرآن حکیم یاد کړی دی، وی اوس دغه بیمار شوی دی، د خاون مور یعنې خواښې، نو خواښې خدمت کوي، قرآن ته یېرېږي نه، قرآن به ولې یېرېږي؟ د خواښې خدمت ته هم کوي او قرآن د دور یاد ساتي، لږ لږ دور دی کوي. ګورې قرآن شریف یادول سنت دی او بیا یاد پاتې کول واجب دی. یو سړی یاد نم که نو ګناه پکې نشته، سنت دی یادول، خو که ګورې یېر شو نو بیا حرامه ده. اوس به یاد ساتي در باندې واجب دی، او که خیال دی ونه ساته او در نه یېر شو د دې نه لویه ګناه بله نشته. دا بیا ډېره لویه ګناه ده چې څوک قرآن یاد کي او بیا ترې نه یېر شي. او دا حدیث کې بالکل شته. یو لیش زمکه حدیث پاک کې راځي که چا پردی ونیوله، یو لیش بالکل حدیث کې شته، د بخاری شریف حدیث دی. نو د قیامت پر ورځ به دا لیش زمکه تر 9 زمکې پورې الله را د په دې غاړه کې ور واچوي. دا ډېره لویه ګناه ده. پردی زمکه نیول او قبضه کول دنیا کې خو به دې ته پیدا والی، خو آخرت کې به څه کوي؟ ډیره زیاته سخته ګناه ده، ډیره زیاته. که چا سره هم پردی ځمکه وي ورته دې پرېږدي. د مونځ نه پس بل فرض حلال رزق ګټل دي، نو بالکل دا ثابت دي چې مونځ نه پس خو نه، خدا چې حلال رزق طلب کول دا فرض دي، فریضة بعد فریضة، دا لازم دي در باندې. ولی پا خپل بم خپل ځان له نفقه پیدا کې، بچو له ښځې له حلال رزق، د ځان د بچو د ښځې نفقه در باندې واجب ده. دا وګټه چې دې کې ثواب دی. د کب څومره مقدار د چې هغه خوراک جایز وي وزن. بعضې خلک وایي چې دا کب هم دومره مقدار وي نو خوراک یې جایز دی او دومره نه، دا خطا خبرې دي. کب چې هر څومره غټي حلال دی. صحابه کرام یو سفر باندې تلي نو هغې یو ځای کې دریاب کب راوغورځوه، یوږي شوي غریبانان، نو هغه چې دوی دغه که دا په تورو باندې ووهه 15 ورځې هغوی هغه غوښه وخوړله. نو بیا یو صحابي بخاري شریف کې حدیث دی، د هغې کب 2 شی راواغېشتې او داسې ودرولې 2 شی، او چې کم پکې غټ اوخ هغه یې راوست او چې کم پکې اوږد سړی و هغه یې پې د پاسه کېنو او د هغې دواړه لشي یو ځای کړی وې، د هغې لاندې تېر شو، سر یې ورسره ونه لګېده، دومره غټ کب.
نو کب چې هر څومره غټي دا حلال دی حرام نه دی. نعت شریف کې کده جانان لفظ راشي نو خیر دی. نبی علیہ السلام ته جانان لفظ استعمالیدل ټیک ده کنه. جانان خو لفظ دی پښتو کې دوسته وای چا سره چا مینه هغه لپاره خلک جانان لفظ استعمالي. د وسیلې خو ډېر قسمونه دي کنه. بعضې قسمونه صحیح دي او بعضې قسمونه صحیح نه دي چې په نیکو اعمالو یو سړی وسیله نیسي. نیک اعمال لکه د غار هغه حدیث مې درته ویلی و کنه 3 کسانو 3 واړو خپل نیک اعمال الله ته وسیله کړل نو خیر دی څه ګناه پکې نشته دی. او یو ښځې له خاوند طلاق نی ورکړي او عدالت ولا طلاق ورکړي دا واده کولی شي که نه. دا خو یو ډېره اوږده مسله ده. دې کې بیا پوره تفصیل چې موږ وورو نو د هغې په رڼا کې فیصله پکار ده. بعضې سړی وي هغه هېڅ قسمه غلطي نه وي، غلطي د ښځې وي او هغه عدالت ته لاړه شي او څه پیسې میسې استعمال کړي او عدالت یې د خاوند نه جدا کړي. او بعضې دی چې هغه د خاوند غلطي وي نو دا مسله داسې نه ده. دې کې اجمالي خبره موږ نه کوو. د هغه تنسیخ قاضي ولا اوږده مسله ده. دې کې چې چا ته را مسله پېښئ د هغې د ما سره بیا ځان له خپله رابطه وکړي چې ما پوه کړي د هغې مطابق جواب ووایي. یو څیز ته یو سړی تکیه و یو قرآن لولي ښه لوستی شي که تکیه یو شي ته ډډه والي او قرآن لولي نو هېڅ ګناه پکې نشته. خو آداب د قرآن دا دی چې سړی د قبلې ته مخ کړي او قرآن تلاوت ته کوي. خو که ډډه مو وایي په ملاس ته هم د قرآن حکیم تلاوت کوي نو دی کولی شي څه وبال پکې نشته. برېت کټکول بهتر دی او که قینچي کول دغه دی. دا صورتحال دی د بریتو متعلق دا دی که یو سړی بریت مکمل خری ام جایز دی یا که یو سړی په قینچی باندې یو والی یا سرمن ښکاره کېږي دا هم صحیح ده. او که یو سړی داسې پرېږدي چې دا غاړې ته والي لکه د انسان د روزې په شان پاتې شي دا هم صحیح ده. درې واړه صحیح دی. الله ذکر بالکل په حدیثو کې ثابت دی. حدیث پاک کې راځي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه الله الله ویل کېږي هغې پورې قیامت به نه راځي. دا خو طالبانو سوال لیکلی دی خو دومره خبره ده چې که امام ورسره ربنا لك الحمد ویلی شي ربنا لك سمع الله لمن حمده دې مو وایي وسره ربنا لك الحمد مو وایي امام دې سره به د هغه قومه لږه برابر شي. بلکل دی یو ګناه یادوي چې دا یو ګناه یو سړي کړی وي او دې توبه وباسي نو چې دې کې د کومه ګناه لیکلې ده بلکل چې د هغې نه په اخلاص توبه وباسي او دا نیت وکړي چې آینده دپاره بیا الله دا ګناه زه نه کوم او ویم نه کړي الله به توبه قبوله کړي. خیر کې یو سړی ګناه وکړي توبه وباسي بیا ترې ګناه وشي بیا یې توبه وباسي د اخلاص نه او قصد وکړي چې دا ګناه بیا نه کوم ممکن د الله به ورته ګناه معاف کړي. زاړه قرآن شریفونه او زړو سپارو سره به څه چل کوو. دې زمانه کې د دې بهتره طریقه دا ده په دې دور کې چې زاړه قرآن شریفونه د دې 3 طریقې ویسل کې. یو خو دا چې اوبو کې وغورځي غټ کاڼي مو پورې وتړی چې ته اوبو کې وغورځي خو هغه مونږ ځکه خلکو ته نه وایو چې اکثر دا بیا د اوبو نه راوچته شي او خلک اکثر په دې اوبو باندې اوبه خوریم کوي نو پټو ته هغه پاڼې لاړې شي نو هغه بیا اکثر په دې ډیرانونو سره دغه شي نو دغه مونږ ځکه نه وایو. او دویم دا دی چې دا وسوځوه او ایرې یې دریاب ته وغورځوه نو هم نه کېږي ځکه چې اکثر هغه ایرې بیا مونږ هغه حفاظت نه شو کولی که د کندې په غاړې نو ټیک ده هغه بیا اکثر هغه پاڼې والوځي او چې ته ګند من ته لاړې شي او دغه اوبه هم اکثر بیا ډیرانونه ته لاړې شي او خلک دغه کوي. نو دې زمانه کې د قرآن شریف د پاڼو دپاره ښه طریقه دا ده چې دا زاړه دا خښ کا مقبره کې چې ته وله یو کنده وکنوه او بس هغې کې خښ کا او یا چې که مړی وشي مړی نو هغه مړي ته لحد ته چې تاسو کله تبې ولګوئ نو ډوره کې دا ورسره کېده. دا اسانه طریقه ده د مړي سره ډوره کې د لحد نه دې خوا ته په هغه ډوره کې دا زاړه قرآن شریفونه یا زاړه سپارې دا ورسره کېښودی شي خو د قرآن به پوره عزت کوئ بیا دبي به نه کوئ. قرض قرآن شریف خرڅوي خیر دی قرض هم خرڅوي قرآن شریف که څوک قرض خرڅوي لکه عامه سودا څوک خرڅوي قرض نو سړی یې خرڅولی شي. یو سړي منښته کړې ده
چې هغه د نظر شي غوښه وغیره په خپله خوړی شي یا نه چا چې بنخته کړې ده منختي په خپله به هم نه خوري او نه به د بچي خوري او نه به مالدار سړی خوري نه به په خپله خوري نه به بچي خوري نه به مالدار سړی خوري منخته چې ده د الله په نوم منختي کوي ښه بعضې خلک د زیارتونو په نوم منختي کوي دا ګوره ډېره لویه ګناه ده نظر عبادت به د الله کې د بنده نشي کولی نظر د منخته د الله کوه ثواب کړی او خیرات چې ته نیک سړي ته یا زیارتونو ته بخې نو بخلی شي خو منخته نظر به د الله په نوم ګورې کوی او چې منخته وکې په خپله به هم نه خوري بچي به هم نه خوري مالدار به هم نه خوري غریبانان به خوري نو دا خو بیا ډېره ګرانه خبرې دې وجې نه د خلکو ته منختي مه کوې خو چې کله څه تکلیف در باندې راځي نو خدای پاک سره سوداګانې مه کوې که دا کار دی وکړو نو زه به دا کار وکړم او که تا د زوی جوړ کړو خیرات به کوم خدای سره سوداګانې ولې کوې هغه سات خیرات کوه نو خدای به درنه تکلیف دفع کوي سودا مه کوه چې یاره که دا کار مې الله ته وکړو نو زه به دا کار وکړم د سودا مه کوه الله سره جوړې توړې مه کوه بس نقد خیرات وکړه الله به درنه هغه مصیبت لرې کړي دی وایي چې دروغ کم ځای جایز دی دروغ په یو څو ځایونو کې جایز دی یو چې د دوه مسلمانانو صلح او جوړه کړي نو هغه ځای کې دروغ جایز دی دوه مسلمانان دي او د هغې منځ کې جوړه کړي نو که رښتیا وي خو جوړه نه کېږي نو یو تم دروغ ووایه چې خو ستا صفت کوي بل تم دروغ ووایه چې بل ستا صفت کوي په دې به جوړه راشي او یو د جنگ او د جهاد په میدان کې که دروغ دی وي دا جایز دی دشمن ته آواز وکړو چې ما پسې لوی لښکر را روان دی حالانکې نه یا په یو طریقه هلته کې جهادي میدان کې دروغ ووی چې دشمن پې راګیر کې دې کې هم دروغ جایز دی او یو دریم ځای دی خو درته نه ښي که نه وښي متاجي صاحب او که ښځه دنه خفه او خوشحاله نو دروغ ورته ویلی شي او نو چې اوس دنه داسې ډیمانډ وکړي چې هغه ستا په وس کې نه دی او ته بازار دا شی راوړو دا شی راوړو دا شی راوړو دا شی راوړه او ستا په سرمن کې هغه شته دی نه او راشي یاره دکان بند شی پیدا نه شو اوس که ورته دا دروغ نه وی خو د سره روانه کوي که نه مصیبت خدا چې ښځې خو زمونږ د سر د پاسه سوري دي هلته خو بل غم جوړېږي او که رښتیا ورته وی نو خو روانه جوړېږي که دروغ ورته بچ کېږي به دې دریو ځایونو کې جایز دی هسې دروغ نه روانه یو سړي د روجو دیګ منلی دی د هغې په ځای باندې دیشکي کې روجې پخوي دا ټکي کیسې منلي هغه به پخوي ولې دی وایي دا ملګري چې په ریډیو او په ټي وي باندې د قرآن شریف تلاوت چې کله نشر کېږي سجده تلاوت اورېدو باندې سجده واجبېږي او که نه واجبېږي خبره داسې ده دوه قسمه تلاوت دی یو هغه تلاوت دی چې هغه د کیسټ نه د کیسټ نه نو هغې باندې نه سجده تلاوت واجبېږي هغې ته که سړی غوږ کې نه دي نو ګناهګارېږي پې هم نه هسې خو خدا چې غوږ ورته کېږي ادب یې دا دی خو بیا هم که ورته غوږ کې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون چې قرآن کوم ځای کې لوستل کېږي نو چپ هم شه غوږ هم ورته کېده نو دا چپ کېدل او غوږ کېښودل واجب دي لیکن هغه چې د انسان د خولې نه تلاوت کېږي او که د کیسټ نه تلاوت کېږي نو ادب خدا دی چې بیا هم ورته غوږ کېده خو که غوږ د کې نه ښوده نو ګناهګارېږي پې نه کله تلاوت سجده پکې راله نو سجده در باندې واجبېږي هم نه هغه کیسټ که ته مثال په طور جیب کې واچې یا بې اودسې او هغې له لاس هم یوسې د تلاوت کیسټ دی نو د هغې حکم د قرآن شریف په شان نه دی اوس قرآن شریف له خو بې اودسه ګوتې ورولو ګناه ده دغه کیسټ لکه ته بې اودسه هم ګوتې وړئ نو هېڅ پروا نشته ته بې ګناهګارېږې نه یو خو ادب دی نو ادب خو بېل شی دی لیکن د ګناه خبره دغه تلاوت که تا واورېد د کیسټ تلاوت ښه نو هغې باندې که غوږ د کې نه خود پې ګناهګارېږي نه کیسټ له لاس وروړی شي بې اودسه هم او سجده تلاوت هم نه واجبېږي او کوم چې بذات د قرآن حکیم تلاوت کېږي د کیسټ نه نی نو هغې ته غوږ کې ښودل هم واجب دي غوږ نه کې ګناهګارېږي او که د سجدې تلاوت آیت پکې راشي نو هغې باندې سجده هم در باندې واجبېږي نو د ریډیو نه دا پته لګي هغه ریډیو والا مخکې اعلان وکړي چې دا نشر کېږي بذات یا د کیسټ نه هغې ورسره داسې الفاظ وي چې د هغې نه پته لګېږي چې دا بذات دی او که د کیسټ نه دی نو که هلته کې بذات په ریډیو کې یو سړی لګیا دی هغه تلاوت کوي خو د هغې مثال داسې دی لکه په لوډ سپیکر چې ته یو سړی اوري نو هغې ته بیا غوږ ږدي او په سجده تلاوت راله نو سجده به هم کوې او که بذات نه د کیسټ نه نو بیا خیر دی دا خو د طالبانو سوال دی
بعض خلق داوی چې خدا لفظ خدای مونږ وایو نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته، نو خدای پاک لفظ موایه. در حقیقت خدا لفظ یا مونږ وایو خدای پاک، نو دا خدا پارسی لفظ دی. د دې معنا دا ښه سوال دی، په دې لږ ځان پوه کړئ. دا زمونږ ډېر خلک وایي خدای پاک او خدای پاک او دا الفاظ زمونږ د خولې نه زیات وځي، نو د دې معنا درسته ده، غلطه نه ده. ځکه خدا معنا خدعا په خپله راغلی دی، چا پیدا کړی نه دی. په خپله راغلی دی الله او چا پیدا کړی نه دی، نو معنی ټیک ده. او زمونږ د عقایدو مسله هم دا ده چې هغه لفظ چې د هغه قرآن کې راغلی وي یا په حدیثو کې راغلی وي، نو هغه خود په الله باندې د هغې اطلاق کېږي. او که قرآن او په حدیث کې نه خو معنی د قرآن او د حدیث سره د نوم سره، قرآن حدیث کې چې کوم نوم راغلی دی هغې سره معنا برابري، د هغې مرادفي یا د هغې لازمي، نو د هغې اطلاق هم په الله باندې صحیح دی. نو د معنا په اعتبار باندې خدا لفظ غلط نه دی. خدا لفظ معنی دا ده چې په خپله راغلی دی او دا ټیک ده، دا معنا دا په نسبت صحیح دی. خو زما خپل یو سوچ دی، هغه دا چې هغه لفظ چې هغه په قرآن کې راغلی دی، هغه لفظ چې د هغې نبي علیه السلام په خپله مبارکه خولې ویلي، نو هغه لفظ بهتر دی. نو لفظ د الله وایه، الله پاک. موږ هم لفظ وایو، ما وایي چې غلط نه دی، خو لفظ د الله که تاسو وایه چې الله پاک، الله پروردگار، دا ډېر ښه لفظ دی. ځکه چې قرآن حکیم کې دا لفظ استعمال شوی دی. خدا په قرآن او په حدیث کې نه دی راغلی، یا دا په احادیثو کې دا لفظ استعمال شوی دی. نو قرآن او حدیث کې چې کوم لفظ راغلی دی، رب العالمین ځان ته کوم نوم یې ښودی دی او پیغمبر علیه السلام ورته کوم نوم اخلي، هغه ډېر زیات بهتر دی. بل دا دی چې دا خدا لفظ اکثر خلک روان کی، نو خلک ته خدای جوړ کی، څوک ته خدای جوړ کی، د دال نه تی جوړږي، نو ګوره د الله نوم روان شو. نو دا لفظ اکثر خلک روانوي هم او خلق غلط هم استعمالی. نو بهر کې ما اوی که خدا سو کوئی کنا، نو غلط نه دی، معنی درسته ده. خدا دې په ځای باندې هغه نوم چې کوم قرآن کې دی، په حدیثو کې دی، لله الاسماء الحسنى، الله د پاره خشته نمونه دي، نو په هغه نمونه الله وبله، هغه نمونه چې رب العالمین قرآن کې ذکر کړی دي یا نبی علیہ السلام په حدیثو کې ذکر کړی دي، هغه زیات بهتر دي. نو که د هغې په ځای تاسو الله پاک وایه، الله رب العالمین وایه، رحمان وایه، رحیم وایه، دا زیات بهتر دی دغه نوم اغشتل. دا یو خبره راغلی ده چې مخکې مړې کول ښه کار دی یا نه، او کم وخت مړه کولی شي. نو زما خیال دا دی چې دا چې تا ما اورېدلی دي چې دا مونږ یو مفتي صاحب دا په ریډیو باندې په ترجمه کې ویلي دي، او ګوره ما د چا ووی چې چرمخکې مړې کوي او مړه کول یې ښه دي. خو زما خپل چې کوم سوچ دی نه دا دی چې دې مړه کول ښه خبره نه ده. چرمخکې بې ازاره شی دی، هېڅ تکلیف یې نشته، دا ماشي خوري، دا پروانې خوري، او دا یو شی دی چې دا په اوبو کې پرېوځي نو زهریله شی دی. نو ډېر څیزونه داسې دي که هغه په اوبو کې پرېوځي نو هغه زهریلی. خو کم یو څیز چې د هغې نه څه خاص ضرر انسان ته ني، د هغې وجل نه دي پکار. یو نبي علیه السلام په یو حدیث کې یو شی استعمال کړی دی، وضع ورته وایي چې د هغې وجل پکار دي، خو هغه چرمخکې نه ده، هغه دا سورسر کربوړی دی. کوم سورسر والا کربوړی دی که نه، نو هغه سورسره اپه لومبي غدار وجل پکار دي، فورا لومبي غدار سره وجل. او دا چرمخکې خو ما په خیال ډېر بې ضرره شي، که نه بې ضرره نه ده، دا خو بلا ماشي خوري. دا څومره حشرات دي، که دا چرمخکې دې مړې کړه، حشرات دا ماشي به دې تباه و برباد به دي کړي. دا خو رب العالمین هم دې دپاره پیدا کړي دي. دارنګې چینده ښه ده، خو چینده ښه ده که اوبو کې پرېوته، خو د چینده نه غټ د زهر و شی بل نشته. ګوره چرمخکې نه چینده ښه کې زهر ډېر دي، که دا په اوبو کې مړه شوه هغه اوبه دې وڅکلې. ګوره ماران اکثر چینده ښه خوري، ډېر خطرناک شی دی. نو دا خو هغې کې هم زهریله حیوان. بهر کې زه د چا متعلق تنقیدي خبره نه کوم، خو وجل یې ښه خبره نه ده. سړی چې په کومو خبرو سړی مرتد کېږي، نو د مرتد کېدو خو ډېرې خبرې دي. پیغمبر ته سړی سپکو خبرې وکړي، په دې هم کاف مرتد کېږي. الله ته سپک ووایي، قرآن ته سپک وګوري، عقایدو نه انکار وکړي، نو د مرتد کېدو خو یو نښه نه ډېرې نښې دي. او که توبه وباسي، بالکل چې توبه انسان وباسي، نو رب العالمین ورته بیا هم معافي کوي که توبه وباسي.
او دوی توبې نه پس هغه نیکۍ چې مخکې واپس کیږي که نه هغه الله پې خبردار د خدای خوښه ده که هغه نیکۍ وله بیا ورکوي هم او که نه ورکوي هم یو ځل هم چې توبه وباسي نو په هغې باندې کار کیږي. د سهار د مانځه کې د سنتو څه حکم دی که جمع ولاړئ. نو ګوره جمع چې ولاړئ که نه نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې تر څو امام دویم رکعت رکوع لنیتلی او ته د دویم رکعت رکوع لاندې کولی شي نو سنت وکړه. او که ستا یقیني چې یاره اوس دا سنت زه کومه نو امام دا دویم رکعت هم ما نه ځي نو بیا سنت مه کوه پرېږده. خو سنت به کم ځای کې کې او عموما زمون خلک دلته جمع ولاړي هلته په سنتو ولاړي. نه، سنت که امام دننه کوټه کې ولاړي ته بار سنت کوه او که چرته امام بار ولاړي ته دننه په کوټه کې سنت وکړه. داسې ځای کې سنت وکړه چې د امام قرت نه اورې. په دې مسله ګوره ځان پوه کې زمونږ خو واړه جوماتونه یې دلته کې امام قرت وي هلته کې ته سنتو باندې ودرېږې او دومره زر زر سنت کوې چې په هغه سنتو پوه هم نه شي. هلته د امام هغه اواز هم اورې. نو که داسې وي چې د امام هغه اواز ته اورې او سنتو کې د زړه نه برابرېږي نو بیا سنت مه کوه پرېږده. ښه چې دا سنت در نه پاتې شي بیا به ورسره څه کوې. نو زمونږ د امام محمد رحمت الله علیه قول دی د هغه وینا ده چې بیا نور روخیږي د هغې نه پس دا 2 رکعته سنت به کې. کم سنت چې سهار کې د نه پاتې شو نو باس پرېږده چې نور روخیږي نو بیا هغه 2 رکعته سنت بیا وکړه دا کولی شي. یو امام دی واړه بولې وکړل خو استنجا نه ده کړې، صرف چارهدامې وکړه مونځ وشو کو نه شو. استنجا ته څه ته وی چې استنجا ونه کړه خو چې پاسېد خو وجود به هم پلیتي او جامې به هم پلیتې وي نو په پلیت وجود او په پلیتو جامو کې خو مونځ نه کېږي. د ده مطلب به غالبا دی چې په لوټه یا په کاغذ به استنجا کړي په اوبو به نه کړي. که بلکل استنجا ونه کړي دا به څنګه امام چې بلکل استنجا ونه کړي بیا خو وجود هم پلیت شو جامې هم پلیته شو بیا خو دې ښه خبره نه ده. او که په لوټه یا په کاغذ دې ځان اوچ کړي او د هغې نه پس دې چارهدام کوي نو خیر دی. لوټه او کاغذ باندې استنجا صحیح ده. وړه استنجا که سړی په لوټو کې یا په کاغذو کې او په اوبو اونم کې نو خیر دی. بعضې وخت کې خلک په سفر رواني دا مسله یاد وساتئ نو چې په سفر رواني نو هلته کې ګڼه ګوڼئ اوبه ني نو بعضې خلک هغه په اودس مات کې هغه لوټه او کاغذ استعمال کړي د هغې نه پس بیا اوبه ګوري اوبه ني لوټه ني نو خلک ورته ګوري اندامونه ښکاري په اوبو استنجا کوي. دا یاد وساتئ. خیر دی که داسې موقع وه چې تلوار دی وه یا د اوبو کمې او تا په لوټه یا په کاغذ یا په کاڼي باندې خپله وړه استنجا وکړله اوبه د استعمال نه کړې هم خیر دی. قبر ته په کومه طریقه تلل جایز دي؟ یو سړی داسې دعا کوي چې خدای د دې ګوره خبره داسې ده چې قبر ته چې ځې اسلامي طریقې سره به ځې. اسلامي طریقه دا ده چې ته قبر ته بس نورې خبرې به پرېږدې چې دا زه شویم په دې عمل کوه. چې قبر ته ور مخامخ شي نو داسې طریقه باندې ودرېږه چې ستا مخ د مړي مخ ته مخامخ شي لحد ته او سلام به پې وایه السلام علیکم اهل الدیار یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء الله بكم للاحقون. او که په عربی کې نشي پښتو کې ووایه چې السلام علیکم ووایه او ده ووایه چې ته د مونږ نه مخکې تلې مونږ در پسې در روان یو او که الله وغواړي نو مونږ به در سره دلته راورسو پیوس به شو. بس دا طریقه ده. بیا دعا وکړه د مرده لپاره دعا وکړه چې الله یې د مغفرت نصیب کړي. څه دعا چې د هغه لپاره کولی شي هغه وله وکړه. او که ځان لپاره دعا کوي ځان لپاره هم دعا کولی شي هر وخت کې ځان لپاره دعا کولی شي. او که یو ځل الحمد و 3 ځله سوره اخلاص یا نور تلاوت ته ووایي او هغه د مرده ته وبخه لا بهتره خبره ده. هغه له هم پې الله اجر ورکړي او تعالی هم پې الله اجر درکړي. او د مرده د قبر د تلو غټ څیز دا دی چې ته د هغې نه عبرت والي. مقبرې ته به وګورې سوچ به وکړې چې دا خلک هم یو ځل په دې مخ د ځمکه ګرځېدل د طاقت او د پیسو او د دنیا خاوندانو نن په خاورو کې پراته دي. دا یو ورځ زمان ده
بس د مړي د ملاقات او د قبر د تلو دغه اغراض او مقاصد دي. چې یو سړی د ګیس بیماری او بار بار اودس ماتېږي، اودس نشي ټینګولی، دی به څه کوي؟ کوم انسان چې اودس نشي ټینګولی، که د واړه بولې رواني یا وینه ترې رواني یا څه بل څه بیماري یې وي، د هغه دا طریقه ده چې کله د مانځه وخت راشي دی د اودس وکړي او بس په هغې اودس دې لمونځ وکړي. بلکې د مانځه د وخت دپاره کوم وخت چې داخل شو، لکه د ماسپښین وخت داخل شو، هغې دپاره د اودس وکړي. په دغه وخت کې دی دغه ماسپښین لمونځ هم کولی شي، نور هم پکې کولی شي. او چې بیا د مازدیګر وخت داخل شي، بیا دی نوی اودس وله وکړي. هر وخت دپاره به دی نوی اودس کوي او په هغې اودس په هغه وخت کې دی خپل لمونځونه کولی شي. دا دی وایي چې د دوو خطبو په منځ کې چې کومه دعا ده، دې کې لاسونو اوچتول پکې نه دي پکار. خطبو منځ کې چې امام کله کښېني نو دې کې چپ کې ناستېدل پکار دي. که زړه کې انسان څه دعا یا ذکر یا دعا راولي نو خیر دی، لاس پورته کول پکې نشته. د غسل په وخت کې په اوچته اواز باندې خبرې کول، سړی چې بربنډي نو او خبرې نه دي پکار، ښه خبره نه ده. خو که وکړي نو څه ګناه کبیره هم نه ده، خو ښه دا دي چې ډېرې خبرې نه کوي. په دې زبرګه میاشت کې ثوابي روجې خلک نیسي، دا چې مسلسل نه، دې کې داسې خبره نشته که یو نیسي، که دوه نیسي، که درې نیسي.